حضرت داود علیه السلام خپل بچی ته وصیت وکړه و ای بچیا د زنانه شاته مزل مکوه، د مار شاته مزل کوه، د ازمري شاته مزل کوه، خو د زنانه شاته مزل مکوه. و بیا ته وفرمایل چې وی که ته ازمري شاته مزل کې نو دومره وی چې ستا ځان ته او ستا جان ته به خطره وي، اوبه دې خوري مړ به شي. د مار شاته مزل کې نو د مار شاته مزل کې اوبه دې خوري، ستا ځان ته خطره ده او ستا جان ته خطره ده، مړ به شي. خو ته د یوې زنانه شاته مزل کاوه، یو زنانه پسې ورپسې شوې، په مینه او محبت کې ډوب شوې، نو د ایمان نه به خلاص شي. او ایمان دا لویه سرمایه ده. دې وجې نه زنانو پسې ورپسې کېدل، د زنانو طلب کول، دا د ګناه بنیاد دی. د هرې ګناه بنیاد دا بې حیایي ده، او بې حیایي چې جوړېږي دا له جوړېږي ته چې کله په زنانه پسې شاته ورپسې، په محبت پسې ورپسې چې دا موضوع سره محبت کوم او پلانې راډینګری دی، دا د بې حیایي غټه او لویه وجه ده. تاسې اوس وګورئ، یو څو ورځې مخکې د امریکې نه زنانه راغله، اوس هم دلته را دې خلکو سره د دې پښتنو دې څه نه دي راخیستي. څوک راځي تصویرانو سه وباسي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. ټیک شو ایمان یې راوړ، اوس مسلمانه شوه. نو چې مسلمانه شوه نو ټیک ټاک خو نه راغلی، نه ټیک ټاک دپاره مسلمانه شوې ده چې ټول راځي، څوک څه ټیک ټاک یې جوړوي، څوک انټرویو یې له راځي، چا له لاس ورکوي. دا خو یورپي ممالکو زنانه ده، د هغه داسې زنانه چې هغه کلم عادت دي، نن یو خاوند سبا هغه نه خو بل ته بدل شي. زمونږ د پښتنو معاشره کې خو دا چل نشته. نو که دغه خاوند دی سبا نه خوښ او بل ته وایي چې ستا سه واده کوم، نو دا څومره د شرم خبره ده. دې وجې نه